قری سے پسے تراویح کی 100 رکعات مو وګړي 100 رکعات مو وګړي اوچتا واسره چې کمی نه مني غوته تاسو आवाज ورسي 100 رکعات مو وګړي 100 رکعات مو وګړو د عملګری میډیا کې راولې د عملګری نن د الحمدلله د دې مسجد غیرتی پښتنو د عزم کړی دی چې دې جواب ورکول پکار دی ورکول جواب پکار دی ان شاء الله ورکو جواب ان شاء الله ورکو جواب اوس دلایل په میدان کې ګوري لګ لسونه خطه کې ما بخاری شریف روچت کو یو حدیث مالته وکتلو پاک پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په باندې راغلي دي پاک پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام رمضان کې بار مسجد نبوی ته راغلو یو رسی تراویح وکړي خو دې کې د رکعتونو تذکرہ نشته ده پاک پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دویمه شپه باندې راغلو به تراویح وکړي تعداد تذکرہ نشته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دریمه شپه باندې راغلو به تراویح وکړي رکعاتو تذکرہ نشته سلورمه ورځ باندې حجرې نه چې کله بعد کړي شي بیا به تاسو کولای نشو ځکه ما دغه د سلورمه ورځ باندې تراویح کور کې دنه کړی دي بیا د خلک دا تاسو کوي چې تراویح سنت نه دي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جامع ترمذی کی حدیث ذکر کړی دی پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ان الله افترض علیکم الصیام الله رب العزت په تاسو باندې روزي فرض کړی دی د حدیث الفاظ ته ګوري ان الله افترض علیکم الصیام تاسو باندې الله پاک روزي فرض کړی دی او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وسننت لكم قیامه او په دې شپې کې د قیام کول د تمام سنت ګرځولې دي وسننت لكم قیامه او د شپې قیام کول بخاری کې کم روایت راغلي دي الته د رکعتونو تذکرہ نشته ما بیا د چلو کو چې سنن الکبرى للبیهقی امام بیهقی سے کتاب من واخسرو جلد ثانی کی نقل کړي دي کتاب الصلاة کی یو حدیث نقل کړي دي عن ابن عباس حضرت ابن عباس روایت نقل کړي دي ان النبي صلی الله علیه و آله وسلم یصلی فی شهر رمضان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په روزي په میاشت کې فی غیر جماعت بغیر د جماع 100 رکعات به کولو مخکې تذکرہ کوي 20 رکعات سیول وتر د وترونه علاوه 100 رکعات به کوله ځکه چې جواب کې دا وایم بخاری کم روایت نقل کړي دي غا اجمال دي سنن کبرى چې کم روایت نقل کړي دا غي د پر تفسیر دي هغه څه کې تعداد نشته دي دلته کې تعداد شته دي البته دا پته نه لګي 100 رکعات کړي دي دلته کې پته لګي چې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام 100 رکعات کړي دي دا غیر مقلدین را پاسې په دې حدیث باندې اعتراض کوي چې دا حدیث ضعیف دی زورته راشه لک اصول حدیث ته وګوره اصول حدیث کې یو اصل دا هم دی چې کم حدیث ته تلقی امت بالقبول حاصل شي کم امت سینې سره ولګي هغه کې به صوف نه کتل کېږي غیبانه عمل کېږي لہذا دې حدیث ته هم تلقی امت بالقبول حاصل دی دې باندې اعتراض کول ولا اسه خلی کې خاورې ځانته اچي دې باندې اعتراض کول ضرورت پاتې نشته دی دویم دا چې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام نه تر نن زمانه پورې د 100 رکعات تواتر عملی سره راغلي دي تواتر عملی دې ته ویل کېږي چې هر زمانه کې دومره مسلمانان هغه کار وکي چې هغه ته دروغ نشي ویلې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام زمانے کے 100 رکعات تراویح حضرت ابوبکر دور کے 100 رکعات تراویح حضرت عمر دور کے 100 رکعات تراویح حضرت عثمان دور کے 100 رکعات تراویح حضرت علی المرتضی دور کے 100 رکعات تراویح حضرت حسن دور کے 100 رکعات تراویح حضرت حسین دور کے 100 رکعات تراویح حضرت عبداللہ بن زبیر دور کے 100 رکعات تراویح حضرت امیر معاویہ دور کے 100 رکعات تراویح انبیاء اور پس مخ کے راشد مروان بن حکم دور کے 100 رکعات تراویح سلیمان بن عبد الملک دور کے 100 رکعات تراویح عمر بن عبد العزیز دور کے 100 رکعات تراویح ابو جعفر منصور دور کے 100 رکعات تراویح بیا خلافت عثمانیہ قائم شو 100 رکعات تراویح مکی کے هم 100 رکعات تراویح مدینہ کے هم 100 رکعات تراویح زما ہر جامع مسجد کی 100 رکعات تراویح کیږي ہاں بیا راشه دا وګوره حضرت امام شافعی سے ابن 100 رکعات تراویح رغلی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ 100 رکعات تراویح رغلی امام مالک سے ابن 100 رکعات تراویح رغلی دي علامہ ابن تیمیہ 100 رکعات تراویح رغلی دي علامہ ابن جوزی 100 رکعات تراویح رغلی دي حضرت امام احمد بن حنبل نو وګوره 100 رکعات تراویح رغلی دي دا لا پری دوا پاکستان کې کمی مدرسې ته سي غبطه ته فتوا درکې د 100 رکعات فتوا بدر کوي راشه جامع حقانیه ته لاړه هغه خپل فتاوا لیکلي ده فتاوا حقانیه هغه 100 رکعات دي فتاوا عثمانیه وګوره 100 رکعات دي امداد العلوم فتوا ته وګوره 100 رکعات دي جامع شرفیه فتوا ته وګوره 100 رکعات دي دارالعلوم کراچۍ ته وګوره 100 رکعات دي بنوري ټاون ته وګوره 100 رکعات دي بنوري عالمیه ته وګوره 100 رکعات دي ها پاکستان د خپل علاقې کې وګوره چې کمی غټ غټي مدرسې دي کہیں ته لاړه 100 رکعات دي زرګری ته لاړه 100 رکعات دي مفتاح العلوم ته لاړه 100 رکعات دي زما کم عالم نه بته اوس کې دا به درته وی چې 100 رکعات تراویح دي بیا دا سلسله په دغه ځای باندې نودريږي مصنف ابن ابي شيبه ما راوچت کو جلد ثانی کی حدیث نقل دے کتاب الصلاۃ کی نقل دے حضرت ابن عباس نے بیان نقل دے عن ابن عباس حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی کان النبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم او چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یصلی فی شهر رمضان رمضان په مبارک میاشت کې 20 رکعات 100 رکعات به کولو والوتر اور وتر به سره کولو بل روایت کې 23 رکعات راغلي دي 23 رکعات دا مطلب چې 100 رکعات تراویح 3 رکعات وتر ور سره کړي دي دا روایت هم د مصنف ابن ابي شيبه نقل کړي دي اور ابن ابي شيبه د امام بخاری سے استاد دي امام بخاری سے استاد 100 رکعات نقل کړي دي که امام بخاری سے 100 رکعات نه دي نقل کړي هیڅ خبره نه ده بیا دا
سلسله په دغه ځای نه ودرېږي. بیا مولا علي قاری رحمت الله علیه کتاب لیکلی دی مرقات المفاتيح په نوم باندې لیکلی جلد ثانی کې کتاب الصلات کې نقل کړی دي. هغه وایي چې اجماع صحابه صحابه کرامو په دې خبره باندې اجماع کړی دا ان التراویح 20 رکعتا چې د تراویح په 10 رکعات وي. دی باندې صحابه کرامو اجماع کړي او کم سره د صحابه کرامو د اجماع نه منکر وي هغه سره گمراه دي اهل سنت والجماعت نه خارج دي. دا خبره زه ځکه کوم حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ جوړ شوی دی د صحابه کرامو اجماع سره جوړ شوی دی. کم سره د صدیق اکبر د خلافت نه انکار کوي دا د اهل سنت والجماعت نه خارج دي. کم سره د صحابه کرامو اجماع نه انکار کوي دا د اهل سنت والجماعت نه خارجيږي. په دې ترو باندې صحابه کرامو اجماع کړی دا کم سره د صحابه کرامو د اجماع نه انکار کوي دا د اهل سنت والجماعت نه خارجيږي. دا په ضلال او مدلوي دا به گمراهي خپل باندې گمراه دي نور خلک به گمراه کوي. بیا راشه فتاوی شامی ته وګوره غټه فتوا ده د علماء کرامي پیشنی علامه شامی رحمت الله علیه یو عبارت نقل کړی دی هغه وایي چې التراویح سنت مؤکده دا تراویح سنت مؤکده دي. نن یو پس کسره پاسي غوي چې نه دا د تراویح سنت مؤکده نه دي نه دا سنت نه دي. بیا به څونه تاسو کوم چې لک فتاوی شامی وګوره علامه شامی رحمت الله علیه ورته ویلي دي چې التراویح سنت مؤکده چې دا تراویح سنت مؤکده دي دا تراویح سنت مؤکده دي دا تراویح سنت مؤکده دي. ما علامه شامی سے نه تاسو کو چې دی باندې دلیل خور ته پیش کا جواب یو فرمایلو لمواظبه الخلفاء الراشدین ول خلفاء الراشدین په دې باندې مواظبت کړی دي دیو چې دا سنت مؤکده ګرځیدلې دي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین تاسو به زما سنت باندې او د خلفاء الراشدین په سنت باندې عمل کوئ. معلومه ده چې شر رکعت تراویح سنت مؤکده دي او دا خبره هم یاسته زما نن دا نوجوان دا شر رکعت تراویح نه کوي دا کله اتر رکعت کوي کله 12 رکعت کوي کله 10 رکعت کوي کله سره اړو کوي نه په دې خبره باندې ځان پوهیږي. سنت مؤکده بغیر د عذر درې ورځې پر خدای سره سړی فاسق فاجر ګرځيږي. فاسق فاجر څه ته ویل کیږي؟ فاسق فاجر هغه سړی ته ویل کیږي چې هغه ګناه هم کوي سره عامي کوي. هغه مسلمان ته ویل کیږي چې ګناه کوي او بیا هغه پټ ګناه هم نه ستي سو ګناه تاسو کې چې دا کار ولې کوي په هغه باندې فخر هم کوي هغه ته فاسق فاجر ویل کیږي. معلومه ده چې دا تراویح 10 رکعات دي سنت مؤکده دي. الحمدلله نن موږ 10 رکعات وکي او ان شاء الله چې سونه پر سحر کې وي کله هم رمضان مبارک راځي ان شاء الله ثم ان شاء الله دا 10 رکعات تراویح به جاری وسري وي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله سورکات تراویح وکوم ان شاء الله سورکات وکوم ان شاء الله سورکات تراویح وکوم ان شاء الله. بیا په دې خبره باندې هم ځان پوهیږي چې کم سره وایي چې سره تراویح نشته دا هم گمراه دی. تب بیا معنا تاسو کې چې دا ولی علماء دیوبند بچی ژوند دي الحمدلله دنیا کې دسه مور راوړې زوی نشته دي چې هغه علماء دیوبند باندې اعتراض کړي وي علماء دیوبند جواب نه وی ور کړی الحمدلله دا موږ ته فضیلت حاصل دي شرف حاصل دي. وا ترکه د ترکی معلومه ده شو چې غته تهجد دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تهجد کړی دي رمضان کې کړي غیر رمضان کې کړي دي دا لہذا ترکه د تهجد دي تراویح نه دي تهجد ته تراویح نو ورکول د ظلم او زیاتې دي. بیا ثانه دا تاسو کول غواړم ته ترکه ته تراویح کې هغه کې جواب نشي کولای ان شاء الله نشي کولای ان شاء الله. دیو جن زما مسلمانانو تاسو به اوس دا عزم کوي الته کې چا وایي چې تراویح اړوشتنه ته به اوس مضبوطی سره 10 رکعات تراویح کې په اعمال سره بغي ته شکست ورکې چې ته وایي چې نشتا زی قوم هم اور سنت موقعه هم غنم اور اهتمام سره جمع سره به قوم ان شاء الله کوو ان شاء الله. بعض نوجوانانو ذهن کې دا دي چې تراویح نه کوم ګناه به نه وي ځکه مدرته صفا خبر وکړه چې دا سنت موقعه دي اور سنت موقعه بغیر د عذر پر خودلو سره سړی فاسق فاجر ګرځيږي. مونږ تاسو आवाज د ترڅ ټوپې تر سوال غواړم سوره کاته بګو تاسو आवाज فتنې تر سوال غواړم سوره کاته بګو تاسو आवाज فسادي تر سوال غواړم سوره کاته بګو. میډیا ول ملګری دا ریکارډ کې راولې نن د هنګو خلکو دا جرأت کړی دي چې ان شاء الله نن پس په 10 رکعات تراویح کې سوره کاته تراویح وکوم ان شاء الله سوره کاته وکوم ان شاء الله. او چې کم خلک وایي چې 8 رکعات تراویح دي غیته جواب ورکړي سوره کاته وکوم سوره کاته وکوم سوره کاته وکوم. تاسو دا ملګری په خپل خپل ځای باندې ودرېږي چا د عزم دي چې زه به 10 رکعات تراویح کوم میډیا ول ملګری دا ریکارډ کې راولې نن دې ملګرو عزم کړی چې موږ به ان شاء الله نن پس 10 رکعات مخکې مونږ کولې اوس په دې باندې اهتمام کو پابندي کوو به ان شاء الله 10 رکعات سوره کاته وکوم ان شاء الله سوره کاته وکوم سوره کاته وکوم سوره کاته وکوم سوره کاته وکوم ریتو ته پیغام ورکول غواړم سوره کاته وکوم بدمعاش ته پیغام ورکول غواړم سوره کاته وکوم فسادي ته پیغام ورکول غواړم سوره کاته وکوم
حدیث ته جواب ورکول غواړم څو رکعته وکړو چې ختم نبوت دفاع وکړو ان شاء الله ناموس صحابه د پر به جنګیږو ان شاء الله د مسجد او د مدرسې چوکیدارا وکړو ان شاء الله علماء سره بشانه ودرېږو ان شاء الله